ښځه او خاوند خپلو کې ډېره ښایسته مینه محبت و. دا خاوند یې بدعمله و، په دو ښځو پسې به ګرځېدلو، کار روزګار خو به یې کولو، خو دومره هغه پیسې به ټول د په دو ښځو باندې ورکولې او خپلې ښځې سره به یې پالیسي کوله. خو اخر خپله ښځه داسې ښځه یې څنګه خودکشۍ ته تیاره شوه او ښځه یې په کومه طریقه باندې دوکه کړله. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. خو دې خاوند ډېره چالاکي وکړه خپلې ښځې سره او ورته یې وویلې چې ښځې زه قرضدار یم، غواړم چې ستا په نوم باندې د بانک نه پیسې راوباسم. او ښځه ډېره ساده وه، ویلې چې خاوند نوم خو د الله دی او چې خاوند څه وغواړي نو باید چې هغه کار زه وکړم. ښځه هم کمکله وه او سمدستي خپل خاوند سره روانه شوه د بانک طرف ته او قرضه یې راویستله. بانک نه 20 لکه او 80,000 روپۍ راویستلې او خاوند له یې لاس کې ورکړلې چې دا ته په کاروبار کې قرضداره شوی او ته خپل قرضونه خلاص کا او خپل کاروبار جاري ساته او میاشت ته میاشته کښتونه جمع کوه. خو دې ښځې ته دا پته نشته دی چې زما خاوند د دویم واده دپاره زما په نوم یې قرضه راویستله او زما او دویم واده پې کوي. چې ښځې ته د دې خبرې پته ولګېده نو ښځه سمدستي خپل خاوند ته وویلې چې دا ته څه کار کوې، ځکه چې زما خو تا باندې دا یقین هم نه راتللو. ما خو ویلې چې د خاوند نوم د الله دی او ما ستا احترام وکړو او ته ما سره اوس دوکه کې او ته دویم واده پسې ګرځې چې دویم واده کوم او هغه هم زما په پیسو باندې کوي او زما په نوم دې د بانک نه پیسې اخیستې دي او ما به په ځای باندې پرېږدي او ته به رانه لاړ شي او دویمې ښځې سره. نو ښځه سمدستي عدالت ته لاړله او عدالت کې کاغذونه جمع کړل او د خپل خاوند خلاف اوس مقدمه کوي. نو مینوالو هر قسمه واقعه تاسو ته مخې ته راځي، خو چې دا نننۍ کومه یوه واقعه ده نو خاوند راپاسي او خپلې ښځې سره دوکه کوي. نو مینوالو نو نن سبا په هېڅ چا باندې اعتبار نه دي پکار، ځکه د خاوند او د ښځې خپلو کې داسې روغه ده چې نن سبا په هغې باندې هم څوک اعتبار نه کوي. ځکه خاوند منافق راپاڅېدو او خپلې ښځې په نوم یې پیسې راواخیست، خپله ښځه یې دوکه کوله. نو مینوالو داسې د سړي په باره کې ستاسو څه خیر دی چې خپلې ښځې سره دوکه کوي، ده ته دې اخر کومه سزا ورکړل شي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.